په سیول کالونی ښار کې د خصوصي افرادو یعنی د معذورانو لپاره د ضلعي انتظامیه لخوا په لومړي ځل د کلي کچېري عوامي عدالت تابع کړې شوې وه چې پکې ډیپټي کمشنر باجوړ شهید علي خان، ضلعي انتظامی افسرانو، سرکاري محکمو اهلکارو او خصوصي افرادو ګډون وکړو. دغه مهال خصوصي افرادو خپل مسایل سرکاري چارواکو ته وړاندې کړل. دوی وویل چې خصوصي افراد د یو شمېر مسایلو سره مخامخ دي. پکې مختلف قسمه معذور دي او د هغې مختلف قسمه مسلې دي. د هغې د ایجوکیشن مسله وه، د هغې د سکل سنټرو مسله وه، د هغې د رسایي او د ریلپونو مسله وه، د هغې د علاجونو مسلې وي، دلته چې کوم د زکات مسلې وي. د دې نه علاوه کې مطلب د مختلفو مسلې وي. هغه مختلفې مسلې موږ د دې پلیټفارم نه د ډي سي مخې ته کېښودلې او ډي سي پای کې وعده وکړه چې انشاءالله په دې باندې به چې څومره زموږ د وسې دي په هغې باندې به په هفته کې دنده موږ کاروایي کوو. پروګرامونو کې زمونږ په مسایلو کې زیاتره کمی راتلی شي. د هغې وجه دا ده چې دا ټول سپیشل خلک راشي د چا په زړه چې څه او کوم مسایل د کوم تکلیفونه د تېر شوي دي هغه د ډي سي مخې ته کېږدي او ډي سي ټول افسران د عالي محکمې نمایندګان راغوښتي او هغو ته دا خبره وکړي چې د یو څونه مسایلې دي د سپیشل خلکو د معذورو دغه د زر تر زر حل کړی شي او ودرېږدی شي. ډیپټي کمشنر باجوړ شاهد علي خان په خپله وینا کې وویل چې د خصوصي افرادو ټولې مسلې به حل کولی شي او دغه مسایلو حل لپاره یو شمېر اعلانات هم وکړل. روزګار په سلسله کې چې کوم د دې کوټه منتقل شوي ده په ایجوکیشن لیول د دې کوم مسلې مسایل دي، کم د پاترو ته دې ته په تګ راتګ کې مسلې دي یا د دې چې کوم سپیشل کارډ دي هغه په نادره آفس په بینکس او په نورو ځایونو کې چې دی هغه امپلیمنټ کول له دې نه علاوه څه انفرادي کیسز د چا چې دی آرټیفیشل لمز جوړول دي یا چې کوم نور فاینانشل اسسټنس کول دي، په زکات چې کوم د ضلع کوم دغه راځي چیک راځي په هغې کې دي ته د دې شیر ورکول، دا ټولې مسلې چې دی نه دا موږ ته مخې ته راغلې او د دې متعلق چې کوم متعلقه محکمه جات دي هغو ته چې دی نه هدایت جاري کړی شو. په قبایلي ضلع باجوړ کې د سوشل ویلفیر سره د معذوره تنانو شمیره 9000 ته رسیدلې ده، خو ولې اوس هم د دغه بحالۍ لپاره د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس منصوبه د ځنډ ښکار ده. زاهد جان، سونو FM، خیبر پښتونخوا.